ګرانو کتونکو د سینیټر ایمل ولی خان سره د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر سره موجود یو. غم سره سره د پښتنو ته یو خوشحالي ملو شوه، ځکه چې د ایمل خان نه د خلکو ډېرې زیاتې تمې دي، توقعات دي، او دا دوه الیکشن وشولې. لکه تېر الیکشن کې چې کوم مقابله وه نو هغې کې د 400 خلکو ته موږ وویل چې یو موقع دغه اسمبلۍ ته ایمل خان یو پیره لیږل دي، نو بیا دې خلکو ته به تقریرونو چل وموښئ، د خبرو چل به موښئ، د پښتنو د نمایندګۍ چل به موښئ. دا په حقیقت کې دا خبرې په دې کومه چې تاسو دا د سیاست کعبه ده ولی باغ، او تاسو به کتلي چې دا غم راغی نو انډیا، افغانستان او بیا د پاکستان چې کوم ځان ته نامي ګرامي سیاستدان وي نو هغه دې دیرې ته راغی. نو د اختر د غم د غم هم د خلکو دعا هم راځي، او تاسو به په دواړو به خبرې کوئ، مبارکي هم ورکوئ، او خلک هم ډېر زیات راغلي. ډیره مهرباني رور، اول خو مشکور یم ستا او چې ماله دې دا موقع راکړه، یا زه دې دې ته مجبوره کړم چې زه دې په دې موقع څه خبر وکړم. ګنې تاسو ته پته ده چې ما ځان دې وخت کې ساتلی دی د دې هر څه نه، خو بس ستاسو خبره غم او ښادي رور او خور دی. غم ډېر دروند دی، د دې نه دروند غم د خدای موږ ته ونه ښیي، داسې لوی غم د خدای موږ ته ونه ښیي چې ما نه د دا شته غم ایر شي. نو خو غم او ښادي رور او خور دی، د اختر موقع ده. اول خو د ټولو پښتنو ورونو ته چې کم په دې موقع ماله رالل دوا کې ما سره کېناستل، شریک شو، زما والدې ته ټولو دعاګانې وکړې، د ټولو شکریا ادا کوم، او بیا ټولو ته د اختر مبارکي وایم. امید لرم چې دا وړوکی اختر به د ټولو انشاءالله په خوشحالۍ تېرېږي، او دا تمه کوم چې انشاءالله خپلو خپلوانو سره، رشته دارو سره، ګاونډیانو سره، خپلو بچو سره، خپلو مشرانو والدین سره په مینه او په محبت دا اختر دې تېر کړي. او کوشش به مې دی چې هر وخت دا وینا کوم چې پښتانه د قمقلتیا نه ځان وساتي، او د هوایي فایرنګ هېڅ فایده نه کوي، ډېره د ځان وساتي، او دې سره سره د کوشش وکړي چې ارد ګرد د نظر واچي، او چې څنګه خپل اختر دې زه وایم چې ښه په خیر تېر کړي، په امن او په خوشحالو دې تېر کړي. داسې ډېر ګرد و ګوري او که چېرته ضرورتمند خلک وي نو کوشش دې وکړي چې د هغې په اختر کې هم څه نه څه د خوشحالۍ ذریعه جوړه شي. ایمل خان سینیټر جوړ شوی، عام خلک خو دغه وایي چې څومره تیز ایمل خان راغی نو هغه هم سلو کو، خو دې خوا بله خبره نه معلومېږي چې 15 ووټه ان پي ورکوي، 3 ووټه ان پي ته میلاویږي. نو په دې به څه وایي جي دغه کوم کسان؟ یاره ما خو ګوره پرون هم یو ځای کې دا خبره وکړه چې الحمدلله ما لا چا ووټ نه دی راکړی. یو کس وویل چې خلک وایي چې د یارانو فوجیانو راوستېدنو ما په ماله فیصل نصیر ووټ راکړی، یا ماله ووټ د دغه راکړي د حافظ صاحب راکړي، یا ماله بل فوجي راکړي. نو ما ماله خو شکر دی چې چا ووټ نه دی راکړی. د زرداري صاحب به شکریا ادا کوم، د پښتو وطن دی، داسې څه خواهش مې نو، ارمان مې نو، خو او د سوات په جلسه کې د پښتنو ته ما ویلو چې خبره د ممبرۍ نو ډېر زر به یې درته وښیم، ولي باغ ته ممبري هېڅ شی نه دی، او دا د موږ وښول چې د باچا خان سیاست 100 کاله زوړ سیاست دا به داسې چې لکه دی کې به موږ ته مطلب په نش ممبرانو باندې زه نن سینیټر یم الحمدلله، دا ما د خلکو ته دا یو طریقه ښوله چې بی زموږ دپاره د ذات ممبرۍ حصولول اغشتل ډېر اسان کار دی، خو زموږ مقصد دا نه دی. زموږ مقصد او هدف د دې بالکل الټه دی. زه وایم خلک کېدای شي دغه سینټ هلته لاړ شي ځان ته کریاني، زما پرون په هغې حال کې په ما ساډوبې وه چې داسې د هغې حاله ماحول یو داسې ځای کې رالویشي ته یو داسې ځای کې، خو خیر خو دا هر څه دي. ما خو ووایي ان قریب انشاءالله زه چې څنګه روان وم هغسې روان یم. زه الحمدلله هغې پښتنو کې راځم چې زه په دې پوهېږم چې د خپلې مور غم به زه څنګه مانځم. زه خدای مکه هغې کې نه راځم چې ما نه د خپل مور غم میری، او زه د خپلو مفاداتو پسې روان یم، او دا زما د مور یو اخري فریضه وه په ما، او زه د هغې غم کې ناست وم او ناست یم، او ما هېڅ قسمه سیاسي خبره نه کړې ده نه کړې وه، او نه دې وخت کې چونکې تا ووایې نو زه کوم. ګنې زما داسې هېڅ خواهش نشته چې زه د مور په غم کې څه سیاسي خبره وکړم، خو هغې نه خلک نورې معنی علي، خلک درته سل معنی والي. ما دپاره د دغه خلکو خبره هېڅ معنی نه لري، ما لپاره د دغه خلکو خبره هېڅ وزن نه لري. ما دپاره خپل سوچ چې او کم سوچ چې زه روان یم زما دپاره هغه ډېر لوی دی، او انشاءالله چې زه د دې غم نه یو ځل پاسم
نور په ګوته نه پټېږي، دنیا ته به پته ولګي چې څه دي او څه نه دي. خو ایمل خان لکه د پښتون قام په ولي باغ ته سترګې دي، بیا تاسو ته سترګې دي په کوم انداز هم چې نمایندګي وکړه دلته دې صوبه کې و چېرې دانلي نه راشوې ده کور کمانډر سره چې کوم د دوی اجلاس کېږي که نه، نو تاسو به دغې اسمبلۍ ته تللې وای د پښتون نمایندګي دې وخت کې خو تاسو نه وی تللي، نو دا خو یتیمان یسیران پاتې کېږي. نو اوس هم که تاسو وګورئ په ټول ملک کې حکومتونه دي او پښتونخوا دغسې پرته ده. د هر قام به خدمت رواني، د پنجاب به مریم نواز په یو جذبه او په یو جوش او ایر ایمبولینس او سو په سند کې او په بل ځای زمونږ پښتونخوا زه نه پوهېږم چې څه کوي څه نه کوي. فلحال خو لا څه داسې احساس هم موږ ته نشته چې زمونږ حکومت شته او کو نشته. او بل دا هر څه الف خان ور تا چې څنګه ووې دې ځل خو الحمدلله تم د الیکشن حصه وې، تا ته هم دا پته ده چې په د الیکشن کې څه شوي دي او څنګه شوي دي او له خیره موږ نه چې چا ګټلې ده د هغه څه حالات وو او څه نو او د هغه به څونه ووټ و او څونه ووټ به نه و. دا خبرې ښکاره خبرې دي، خو دا هر څه کوي دی چې د پښتون د خاورې تپوس نه وي. پښتون د بې مور او بې پلارې دغلته چې کوم ناست دي، به د پنجاب د تخت جنګ کوي، به د اسلام آباد جنګ کوي، د پښتون اړو غمخوار دی نه. خیر موږ اړو دغې ته ځو نه. زه به ذات خود الف خان ورور زه به تا ته دا ووایم چې زه خو د داسې کور سره تړون لرم چې زه دا نه منم چې زما قام ما سره نه ودرېږي. زما قام ما سره هر ځل ودرېدلی دی. تېر ځل ته ووې الیکشن کې، تېر ځل انتخاب کې ما ته 2,000 ووټ ملو شوی دی او 2,000 ووټ په اشنغر کې چېرته زما پلار نیکه ته نه دی ملو شوی، ما ته ملو شو. زه د خپل قام مشکور یم. دې ځل بیا دا د 2,000 ووټ هماغه زما ووټر هماغه ما سره یې ولاړ او زما په خیال دا د ګټې ووټ دی. خو چې نور خلک هم نه پرېږدي د هغې هرګز دا مطلب نه دی چې زما ملګری د دې ګناهګار دی. لهذا زه کو ممبر ام ممبر نیم دغه شیزونه موږ ته هېڅ اثر نه غورځوي. زمونږ دپاره چې دا کم مقام دی چې د باچا خان کور کې پیدا یو او د دې پښتنو په دې زړونو کې اوسېږو، دغه مقام زمونږ دپاره ډېره دی او دا مقام هغې حد ته موږ جوړوي چې که موږ څه یو او که څه نه یو انشاءالله د پښتنو اواز که څوک اوچتوي او که نه اوچتوي موږ به اوچتوو. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو غم دغه دی او د ایمل ولي خان مورکې په خپلو دعاګانو کې خصوصي یاد ساتئ. کوم خلک چې راغلي د هغوی باقاعده شکریا ادا کړه. خو تاسو ته دا پته چې غورې په دغه پارلیمنټ کې ان پي چې کوم دی نو 15 ووټه ورکړي دي، ان پي ته چې کوم دی نو 3 ووټه بلو شوي دي. دا کوم خلک چې دغه خبره کوي خو یو پېره چې دغه اسمبلۍ کې د ایمل خان لومبنی خطاب راشي نو پښتنو ته به د خپلې نمایندګۍ پته ولګي چې څونه بولډالي دي، په چا یې راتړي په چا یې نه راتړي او دغه اسمبلۍ کې بیا څنګه لیونتوب کوي د پښتنو دپاره. دا یو وټل حقیقت دی، دې انکار نشته دی چې د هغه کم سوچ دی او کم یې ویژن دی. څو خبرې مو سره کولې موږ ته انکار نه کوي. ډېر غټ غم دی څنګه چې هغوی ذکر وکړو چې دا غم زما دغه خوشحالي ما ته هېڅ هم نه ده، خو د پښتون نمایندګي ختمېدله د هغې دپاره خلکو سره م وعده کړې وه. ممبري زموږ د پاریس خبره نه ده، ورته مو ښودله، سینټ ته هم لاړو. نو انشاءالله بیا به ورسره طویل خبرې کوو. مننه.